د رمضان د پیکج د پاره به رجسټریشن څنګه کوو؟ د رمضان د پیکج په باره کې اهم معلومات راغلي دي، هغه معلومات در سره شیر کوم چې تاسو ته به اوس د رمضان پیکج چې دی دا میلاویږي، څومره به راته میلاویږي، د دې دپاره به تاسو رجسټریشن څنګه کوئ، مکمل معلومات له به دې ویډیو کې در کوم. خو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته ورورسي. نو د رمضان پیکج چې دی د هغې اعلان شوی دی، صوبایي هم شوی دی او دغه شانتې د وفاق د طرفه هم شوی دی. نو د وفاق د طرفه چې کېږي نو هغه په ټول ملک ورکړی کېږي، داسې نه چې هغه خالي په خیبر پښتونخوا کې ورکړی کېږي، هغه په ټولو صوبو کې چې دی دا ورکړی کېږي. نو په روز کال که تاسو کتلئ نو 15,000 روپۍ چې دی هغه د وفاق د طرفه ورکړی کېدلې، لکه کوم چې د وزیراعظم د طرفه اعلان شوی د رمضان پیکج نو هغه 15,000 روپۍ وي. دې ځل له هغو چې دی هغه د 15,000 روپو نه سوا کو که تاسو کتلئ مهنګایي ده نو هغې چې دی 10,000 روپو ته ورخېجولی، د 15,000 روپو نه چې دی 10,000 روپو ته یې هغه ورخېجولی دی. بل لا په روز کال چې دی 40 لکه کسانو له ورکړو، څه کال چې دی هغه به 50 لکه کسانو له چې دی دغه پیکج به ورکړی کېږي. په ټول ملک کې چې دی 50 لکه کسانو ته به دغه پیکج چې دی دا میلاویږي. خو که تاسو زمونږ 15-شپږ میاشتې مخکې زمونږ ویډیوګانې کم کسانو کتلي، موږ سره چې کم کسان یو ځای دي هغو د نوي نوي اپډیټ نه چې دی په ټایم باندې خبرېږي چې ما تاسو ته ویلي چې د اوس نه تاسو د رمضان د پیکج دپاره رجسټریشن وکړئ. خبره به ځینې کسان ته چې دی هغو ته به یادی ما د اوس نه ستاسو رجسټریشن کېږي چې په رمضان کې به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو کومو کسانو چې په هغه وخت کې رجسټریشن کړی 15-شپږ میاشتې مخکې نو هغو ته به دا روپۍ چې دي دا به اوس میلاویږي. د دې رجسټریشن چې دی دا اوس نه کېږي، 15-شپږ میاشتې مخکې د کومو کسانو رجسټریشن شوی دی هغو ته به میلاویږي. خو کومو کسانو چې نه یې کړی نو هغو ته د دویم پیکج چې دی دا میلاویدی شي، ځکه چې دا هغه کسانو ته میلاویږي د وفاق ده. د وفاق دا به هغه کسانو ته میلاویږي چې کومو کسانو د بېنظیر د پروګرام دپاره رجسټریشن کړی هغې کسانو ته به دا روپۍ میلاویږي. چې بېنظیر د پروګرام دپاره رجسټریشن نه یې کړی نو هغه کسانو ته به نه میلاویږي. په روز کال که تاسو کتلئ نو هغه هم دغې کسانو ته میلاو شو چې کم کسان په جانچ پړتال کوو، په جانچ پړتال کوو نو هغې کسانو له روپۍ چې دی دا ورکړی. بل لا چې د هغو سکور د 32 نه په کم و. که تاسو وګورئ د بېنظیر پروګرام کې چې دی په هغې کې 1 کروڑ کسان چې دی دا شامل دي او رجسټریشن چې دی هغه ډېر زیات کسانو کړی دی. نو په دې کې ځینې کسان د دې پروګرام دپاره اهلي، خو د هغو سره کومه کوټه چې ده د 1 کروڑ هغه پوره شوي ده. نو نوي کسان چې دی هغه دې پروګرام ته هغو نشي رادننه کولی. نو کم کسان چې نه رادننه کوي او د هغو سکور د 32 نه په کمه نو دا روپۍ چې دي دا به هغو ته میلاویږي به درته څنګه په ډیجیټل ویلټ په تاسو ته میلاویږي. څنګه چې په روز کال تاسو ته په ډیجیټل ویلټ میلاو شي دغه شان به تاسو ته اوس په ډیجیټل ویلټ میلاویږي. نو کله چې تاسو د بېنظیر د پروګرام دپاره رجسټریشن کړئ او په ټایم باندې تاسو کم نمبر ورکړئ، په هغه نمبر باندې چې دی تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي. چې هغه نمبر ستاسو سره هغه به تاسو آن ساتئ، د هغو له طرفه به تاسو ته میسج راځي او په رمضان کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي. نو موبایل چې دی دا کولاو کم سیم چې دی هغه په موبایل کې ولګوئ چې هغه ستاسو سره چالو وي. که هغه سیم تاسو بند کړئ نو بیا به تاسو ته پته چې دا به نه لګي. نو عام کسانو ته به دا نه میلاویږي. د هغو لپاره چې دی د وزیر اعلی پیکج دی چې هغه به تاسو ته میلاویږي د 12,500 روپۍ د هغو له طرفه دغه شی دی نو هغه به تاسو ته میلاویږي. چې کومو کسانو د بېنظیر د روپو لپاره رجسټریشن نه یې کړی نو هغو ته هغه میلاویدی شي، 12,500 ورته میلاویدی شي. کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دی نو هغو ته به دغه میلاویږي. او کوم کسان چې د بېنظیر روپۍ لي نو هغو ته به هم دا نه میلاویږي. کومو کسانو چې د بېنظیر روپۍ لي هغو ته به هم نه میلاویږي. کومو کسانو چې رجسټریشن نه یې کړی هغو ته به هم نه میلاویږي. کومو چې رجسټریشن کړی او سکور یې د 32 نه په کمه روپو ته نه میلاویږي هغو ته به دا روپۍ چې دی دا به میلاویږي د وفاق د طرفه. بیا چې د صوبایي اعلان وشي نو صوبایي چې دی هغې لپاره به تاسو عام رجسټریشن کوئ هغه هم تاسو ته میلاویدی شي.